دې آیت مبارکه کې د منافقانو یو بل قباحت ذکر کیږي. کله دوی ته د امن یا د خوف څه خبر راورسي، نو بغیر د تحقیق ناغه مخکې خوري. تحقیق لا کړی نه چې دا خبره رښتیا ده او که غلطه ده، رښتیا دي او که دروغ دي. د دې د تحقیق نه مخکې خبره مخکې خوري. دا د منافقینو یو بل قباحت دی. نو دا دې آیت مبارکه کې ذکر کړی دی. حدیث شریف کې مرازی کفا بالمرء اثما او کذبا، یو سړي د ګناهګار کېدلو دپاره او د دروغجن کېدلو لپاره دا کافي ده چې دی یو خبره واوري او بغیر د تحقیق نه هغه مخکې ورسوي، خورۍ کړي. نو دې ته هغه دروغ ویلي دي او دې ته دې حدیث مبارکه کې ګناه ویلې ده. نو فرمایي چې دغه شان منافقین کوي چې کله به نبی علیہ السلام چرته یو لښکر ولېږلو، نو د هغې د فتح خبر به راغی یا د شکست د یرې څه خبر به راغی، دوی به خبره ډایرکټ خوروو او دغه شانتې د جنگ په موقع باندې بې تحقیقه خبرې چې ډېر غټ نقصان ورکوي. ګټلی جنگ دا په شکست سره بدلی. نو فرمایي چې دغه شان بې تحقیقه خبره مخکې خورول دا د منافقینو کار دی.